دیارلسمه سپاره 12 رکو سوره رعد شپږم اخیرنی رکو. دیارلسمه سپاره 12 رکو سورة الرعد شپږم اخیرنی رکو. بسم الله الرحمن الرحیم. ولقد ارسلنا رسلا من قبلک، بېشکه ضرور موږ ستانه مخکې رسولان راولېږل. وجعلنا لهم ازواجا وذریه، موږ دوی دپاره بیبیانې او بچي وګرځول. وما كان لرسول ان یأتي بآیة، رسول دا کار نه دی چې دی په خپله نښې راوړي الا باذن الله، مګر په حکم د الله سره. لکل اجل کتاب، هرې وعدې لره لیکل دی. یمحو الله ما یشاء ویثبت، الله څه چې خوښه شي میټاو کوي او څه چې خوښه شي ثابت اږدوي. وعنده ام الکتاب، او اصل نمشته لیک د سره دی. واما نرینک بعض الذي، یا خو به مونږ که چېرته تا ته وښایو بعضې هغه نعدهم چې مونږ واده کړی دوی سره، او نتوفینک، یا به مونږ تا خپل ځان ته وغواړو. فانما علیک البلاغ، ای محبوبه په تا باندې صرف رسول دی. وعلینا الحساب، په مونږ باندې حساب اخیستل دی. اولم یرو، آیا دوی نه ګوري انا نأتی الارض ننقصها من اطرافها، چې مونږ دوی نه ګوري چې مونږ ځمکه ګټاو کوي په آبادۍ سره د دې طرفونو نه. والله یحکم لا معقب لحکمه، الله حکم فرمایي او د ده حکم څوک رستو کوونکی نشته. وهو السریع الحساب، هغه زر حساب اخیستونکی دی. وقد مکر الذین من قبلهم، او په تحقیق سره دې نه مخکې خلکو مکر وکړلو. فلله المکر جمیعا، او ټول پټو ارادو مالک الله دی. یعلم ما تکسب کل نفس، دته علم دی چې نفس پس کوي. وسیعلم الکفار لمن عقبى الدار، او دته پته ده چې کافرانو ده به پس میلاویږي په رستوني کور کې. ویقول الذین، ویا خلک کفرو چې کافران دي، لست مرسلات، خو رسول نه. قل ورته فرمای کفا بالله شهیدا، کافی دی الله گوا بیني و بینکم، زما او ستاسو ترمنځ. ومن عنده علم الکتاب، او هغه چا سره چې د کتاب علم دی.